جاری دو چې کله د الیکشن تیر شو اوله پریس کانفرنس می شکایت مولانا فضل الرحمن صاحب کړو چې دغه الیکشن خلاف یا اوس چې کړو چې هغه میشتو سه په مخ شو او په کیمه طریقه باندې تحریک انصاف ته د حکومت ویرو نن هغه نااهله خلک یو کول تیر شو و هغه بار ملک خلک ته پته ولګېدله چې دا خو نااهله خلک دي عوام فیصلې سره نه دي راولي ځکه چې د ملک حالات دغه دي چې نن د میژ وکلا په احتجاج دي د میژ ډاکټران په احتجاج دي مزدور په احتجاج ده که د کراچي ناونسا د سمیش صوبې پرې یوه ناره لګیا دو هغه که تاجران دي که مزدوران دي که ډاکټران دي او که وکیلان دي او که نیرت طبقې دي هغه یوه خبره کوي که ماسټران دي چې ګون یازیږو بله خبره نشته په دې نه بله غټه خبره ته شوی دو چې نن ټول قوم چک شوه ده چې دا نااهله وزیر اعظم ده هغه ته شوی وه هغه یوه دا خبره وه چې دا یې د عوامې فیصلې سره هم درواله عوام چېرې غلطه فیصله نه کوي غلط خلق نه خوښوي و چې کله سیک په مسلط شوي دي بیا هغه دا خبره چې نن ټول قوم په احتجاج دا وتله ده او د دغه وزیر اعظم د استعفې مطالبه کوي عزتمنه چې کله د میلیون مارچ اعلان وشو نو د میش خاندان خلاف دا قوتونه لګیا شول د نیب په ذریعه باندې او خبر ورکړه چې نیب غوښتي دي او موږ هغه نه وروسته به میش سره دغه رابطې وې چې تاسو چې دغه علما سره د جمعیت علماء اسلام سره او د مولانا فضل الرحمن سره چې نصرانګي ویلوړ وسه نه سایت تشي دی امیش په نیب ډراولې په نیب یې ډراولې ازه کمیرو ته ویل چې دا خو ډېرې وړې خبرې دي چې تاسو میش په ډارایي میش خو خاندان خو یو تاریخ ده د علما سره مې ملګري ټول عمر کړی نو د میر نیکه خلیفه ګل نوازو چې د میش کرینا اړم شوې دي سوځېدلې دي د انګريز غلامي مندو منلې ته څنګه چې ته غلامي وینو مانی نعره تکبیر نعره تکبیر په نه باندې مډاروي خو اسلام آباد ته چې اوس مولانا صاحب سره لوړلې په سینا جګړېدلې یاد کا نه د نیب نه ډارېدلې نه د بلې ادارې نه ډارېدلې او نه ځنه ډارېږي لو سیاست ده چې کله مې هاي کورټ ته لوړلې اځه کومه کیس جمع کړ بیا دا هغه نه بول یې وروښتل د های کورټ جج و ترمین الله صاحب میرو د پیشلی هغه ته وویل چې تاسو سره څه ثبوت شته بیا دا د نیب ټیم هغه کا کیسه ما شرمنداو اجازون لون د قتل مزګه د قتل پوس انشل قتلا به په ریټم شدا جواب ورکړ چې میر دا کرم خان دورانی د خاندان او د خلاف ایسا پر یو ثبوت نه دمینلا دا میره پر ډیره غټه خبره وا نو عزتمنه ډیر کوششونه وکړل په هر طریقه ستړي شول په نن ترمیش خاندان خلاف د میش خلاف یې د یو وشتام راځي ګرځېدلی و ان شاء الله نو ګرځېدل کی ځکه چې میش خدمت کړه د کاروبار مې سیاست څخه نه کړه عزتمنه
ان شاء الله د علما سره دغه برګه جنډې سره د میجر ترین کا نسل وای ان شاء الله دغه جنډې سره یو دغه علما قدمون وي میش کو خود وي و عزتمنه کا جنگ وی او کا طوفان وی میشته د حقایق حکم داسې ده کرته وی چې د غره ته ورجګړېږي د غره ته ورجګړېږي پر څټ کولای ول خلک نه وي عزتمنه داسې نهیله حکومت ته چې یو کول تیر شو او په دغه یو کول شي دی یو پروجیکټ نه سٹارټ یا خو میش قید مولانا صاحب وایي چې دا نه هلیدو یا نه لایقي دو نو موږ ورس پښتنه نه وکړه چې مولانا صاحب د نلایقي څرنګه دو ودا نهلی څرنګه دو وی چې ربطی ما انداز دی حکومت ته ودی لګیا دی داسې خو وړي کې وړ کیانو کو چې نن ټول قوم په احتجاج دا هر طبقه دی خلاف ورتلی دو و نهلی دغه ته ویل شي او بل طرف ته چې وګوره نو نله د نلایقي داسې دو چې د ملک حالات په دغه انداز باندې دي ځنه چې توسه کومښ دي چې و اپډې خلک لګیا دي نچکاری کوي د و اپډې ولا د ریلوے باندې لګیا دي په هر غستړی شل خو دې مقصد څه ده حکومت خدا غوړي چې میز عوامو ته سہولت ورکړي ویلې چې دا پری پلان خبرې دي و دا د عوام د حق ترولې دا حق ترولې چې هر طبقه پر ورو وځي لکه څنګه چې ملک یې ورته حواله کړه د قرضې او دوستي دي بیا واخري شه دا یې مېر د کوي چې دا ټمبام پرېږدي امیر مې معاشي حالات ټیک کړي دا د هغه خلک ایجنډا کېدل شي ونه لکیا کېدل شي نو عزتمنه می شکایت کوی مخشه نه یوه خبره کوله چې دا د یهودیانو ایجنټ ته په هغې فارموله باندې راغله ده و چې کومې خلک یې سره وسته ده هغې خلکې باندې داسې لیده وکړله چې یو نوټیفیکیشن دی نه نشي کېدله د آرمي چیف د ایکسټینشن ولا چې خبره سپریم کورټ ته ځنې لوړله و نن سپریم کورټ وایي چې ایسته دوباره پارلیمنټ فیصله وکړي دا ایکسټینشن خو مخکې خلکو ته میله شوله